الکرسی ده ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما د کجورو یو څه لږ کوچنکه ذخیره دروغوښتله نو هر وخت به د دې کجورو نه څه شیان کمېدله. یو ورځ مې پټه ورته وکړله چې ومې کته چې یو سړی را روان دی، غل را روان دی، کجورې اخې ما ټینګ ونیوی چې ومې نیوی نو ما ترې وویل چې ما پرېږده بیا نه راځم. نو ما ورته وویل صحیح ده پرېږدم. بیا سهار چې ورته راغلم سهار چې سو نبي صلی الله علیه وسلم ته راغلم ورته ومې وویل چې ما خو داسې غل ونیوی او ما ترې وویل چې پرېږده بیا نه راځم. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې درواغ دا درواغجن دی بیا به راځي. دومره شپې بیا پټه ورته وکړل، بیا راغی بیا یې ونیوی، بیا ورته وویل دا پلمې لکه بیا به نه راځم. بیا یې لکه سهار بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته ایوب انصاري رضی الله عنه راغی ورته ویې ویل واقعه ورته بیان کړل چې بیا راغلی و او بیا مې ونیوی، بیا راته وویل چې دا پلمې پرېږده بیا نه راځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې درواغ وایي دا بیا راځي درواغجن دی دا غل. دویم پاره چې راغی ټینګ یې کړې ورته ویل چې والله ولاکه دې پرېږدم تر څو پورې چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما نه یې بیولی. نو هغه غل ورته وویله چې ته ما پرېږده تا ته یو شی درښیم چې دغه ووایه نو هېڅکله بیا موږ راتلی نه سو تا ته. نو هغه کوم شی د ایوب انصاري دلته ورته وویل. نو هغه غل ورته وویله چې هغه دغه آیت دی چې الله لا اله الا هو الحي القیوم دا آیت کرسي ده. نو وایي دغه آیت کرسي چې ووایه نو بیا زه راتلی نه سم ستا مال ته ستا جایداد ته ستا کور ته راتلی نه سم. بیا یې پرېښوی چې پرېښوی سهار چې سو نو نبي صلی الله علیه وسلم ته چې ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه راغی ورته ویې ویله چې ما خو ونیوی او ما ته یې وویل چې ما پرېږده یو شی درښیم دغه وایه بیا زه نه سم راتلی او ما ته یې راته وویل چې آیت کرسي که وایه نو بیا زه ستا کور ته ستا جایداد ته ستا مال ته نه سم راتلی. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا درواغجن دی خو لیکن دا خبرې رښتیا کړې ده او تا وپېژندې دا څوک و؟ ایوب رضی الله عنه ته یې وویله. ده ورته ویل چې نه دا ما ونه پېژندی دا شیطان و. اوله شپه راغی درته، دویمه شپه راغی، درېیمه شپه راغی درته او کومه خبرې چې وکړله چې آیت کرسي څوک ووایي نو زه بیا راتلی نه سم او هغه ځای لرم دا یې د رښتیا خبره کړې ده. نو آیت کرسي داسې دی لکه قلا وارې چې یوه آیت کرسي په ځان باندې ووایه لکه یوه قلا دې په ځان باندې راتا کړل، ووارې چې ووایه لکه اووه قلاوې دې په ځان باندې څه کړې راتا کړلې. نو په کوم کور کې چې آیت کرسي وویل سي دا کور نه شیطان منډه وهي ځغلي. په کوم مجلس کې چې آیت کرسي وویل سي هلته شیطان نسي راتلی. په کوم مال او په جایداد باندې چې آیت کرسي وویل سي هلته شیطان راتلی نسي. او دغه رقم ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي نقل کوي خپل د پلار نه ناقل دی نقل کوي هغه هم دغسې حدیث راوړي سر په خلاص شو که نه دغسې مشابه ده دغه سره دی لکه څرنګه چې د ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم حدیث و دا هم هوبهو دغسې حدیث دی خو لیکن لږ فرق دی. هغه هم وویل چې ما سره مثال په طور داسې کجوري و دا شیان وله او پټه مې ورته هر وخت به کمېدله د شپې به کمېدله. یوه شپه مې پټه ورته وکړله چې پټه مې ورته وکړله ځوان راغی چې اوس نو کجوري خوري ورته لګیا کېږي. ما غږ په وکړ غږ مې په وکړ چې څوک یې؟ ده راته وویل زه پیری یم. ما ویل ته لاس راوښکه. وایي چې لاس یې راوښکئ نو چې وایي لاس یې راوښکئ چې ومې کتله لاس هم د سپي و او دا ویښتان یې چې و دا هم د سپي و. نو زه پوه شوم چې دا څه دی دا پیری دی. نو بیا ما ورته وویله چې ومې نیوی چې ومې نیوی نو ده راته وویله چې ته ما پرېږده خو زه به تا ته یو شی در وښیم دغه وایه بیا زه راتلی نه سم درته. نو دغه آیت کرسي بیا ما ته راوښول چې الله لا اله الا هو الحي القیوم. او بیا دا هم ورته ویلي وایه ځکه تا ته زه راتلمه ابی بن کعب رضی الله پلار ته یې وویله چې ته یو مصدق یې یو خیرات کوونکی یې صدقه ورکوونکی یې خلکو ته صدقې ورکوې محبت د دې سره کوې. نو زه هم راغلم ما ویل ځه ته هم راسه دا خوراک ځینې وکړه. نو دې وجې زه راغلی یم او ما پرېږده او دغه آیت کرسي یې وروښول دغه آیت کرسي وایه نو بیا موږ راتلی نه سو. دا خبرې و نبي صلی الله علیه وسلم ته وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم وویل چې رښتیا دا ویلي دي څوک چې آیت کرسي ووایي نو هلته به د هغه مال و جایداد ته به څوک راتلی نه سي. او بل ځای نبي صلی الله علیه وسلم د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر چا دپاره یو ژبه وي ولیکن د غاښونه وي ولیکن غاښونه د چا د قرآن چې دی هغه سورة بقره ده. او په سورة بقره کې بیا یو آیات دی چې هغه سردار د قرآن دی چې هغه د الله لا اله الا هو الحي القیوم دا سردار چا د قرآن دی. په کوم کور کې چې وویل سي په هغه کور کې به شیطان را داخلېدلی نه سي.
نو دا فضیلت د آیت کرسي نور هم راغلی دی، خو اوس بس دا 3 حدیث کافي او شافي دي تاسو د پاره چې عمل ور باندې وکاس. نو الله خدای پاک چې لا نست اله معبود برحق الا هو مگر دی الحي دی قائم دی. الحي دی څه دی؟ ژوندی دی، یعنی لا يموت نه مړ کیږي. القیوم دی قائم دی ولاړ دی په تدبیر د مخلوقاتو باندې. تدبیر د مخلوقاتو چلول د مخلوقاتو باندې دی څه دی؟ ولاړ دی. نو حي چاته وایي چې مرګ نه ورته راځي. قیوم چاته وایي چې قائم وي همیشه. حي القیوم بعض مفسرین لیکي چې الحي القیوم دا سری په خلاصو کنه. الحي القیوم دا اسم اعظم د خداوند متعال دی. الحي القیوم. آصف بن برخیه د سلیمان علیه السلام د اکازوی چې 19 سپارې کې ان شاء الله واقعا درته راسي چې د بلقیس تخت چې راوي نو په یو طرف عینین کې په سترګو پټېدلو کې راورسوي. نو بیا چې سلیمان اسلام پوښتنه ځینې وکړله نو آصف بن برخیه د اکازوی چې کوم د امتی و د ورته وویل په الحي مې راپورته کوي په القیوم مې درته کښته کوي. دې واقعه به ان شاء الله د بیا پوره درته کومه د آصف بن برخیه. نو په الحي د بلقیس تخت په الحي راپورته کوي او په القیوم ورته پرېښوي. نو دا اسم اعظم بعض مفسرین وایي چې د الله په نومانو کې دغه 2 نومونه چې کوم دي الحي القیوم دا اسم اعظم دی. او چا چې اسم اعظم یاد وي وردي ګرځېدلی وي او پوښ کړی وي چې کوم دعا د الله نه غواړي هغه الله بیا څه کوي؟ قبلوي. نو الحي حي دی څه دی؟ حي دی یعنی ژوندی دی. حي هغه ته ویل کېږي چې ژوندی وي او مرګ نه ورته راځي. القیوم قائم دی. قائم چاته وایي؟ قائم دې ته وایي چې سړی په خلاص وکنه چې من یحفظ کل شی ويرزق کل شی، حفاظت دار شي کوي او رزق وار چاته ورکوي، دې ته قائم ویل کېږي. نو الله حی هم دی او قایم هم دی. لا تاخذه سنة ولا نوم. لا تاخذه نه نیسي دی سنة خوب، دته خوب نه ورځي، سینه نه ورځي، ولا نوم نه خوب ورځي. یو خوب په 3 قسمه دی. یو خوب د زړه دی، د زړه یو څه لږ مثال په توګه په زړه کې خوب ورته راسي، او یو د په سترګو کې خوب ورته راسي او سترګې پټې پټې کېږي، یو داسې چې سر یې دروند سي خوب ورته راسي. نو سینه هغه سینه چې کوم دی دا هغه خوب ته ویل کېږي چې هغه په سر کې پیدا سي، سر یې دروند سي، دې ته سینه ویل کېږي. او نوم هغه خوب ته ویل کېږي چې هغه فی القلب په زړه کې پیدا سي، مکمل بیده سي. او یو نعاس دی. نعاس هغه خوب ته ویل کېږي هغه چې په سترګو کې پیدا سي. نعاس فی العین راځي او سینه فی الراس راځي او نوم فی القلب راځي. نو خداوند متعال ته نه سینه سته، نه نوم سته، نه نعاس سته. دا 3 سره الله ته نسته. له الله لره ما هغه شیان دي. لا تاخذه نه نیسي دی خداوند متعال، یعنی نه ورځي خداوند متعال لره سینتونه پرکالي، یعنی په سر کې دروندوالی د خوب علامه، ولا نوم نه خوب ورځي له الله لره ما هغه شیان دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي، او ما هغه شیان دي فی الارض چې په مځکه کې دي. الله لره تصرف د اسمان او تصرف د مځکې دا ټول و الله لره دي. من ذا څوک دی الله ځه هغه کس یشفع شفاعت وکړي عنده په نیز ده الا باذنی بغیر د اجازې د الله، یعنی هیڅوک نسته چې بغیر د اجازې د الله د شفاعت وکړي په ورځ د قیامت. په ورځ د قیامت چې اولیاء کرام، پیغمبران، شهدا، علما، قاریان چې شفاعت کوي دا په اجازې د الله شفاعت کوي، بغیر د اجازې نه هیڅوک نسته چې هغه شفاعت وکړي. یعلم پوهېږي خداوند متعال ما په هغه شی باندې بین ایدیهم چې حاضر د دغو مخلوقاتو دي، او ما په هغه شی باندې خلفهم چې وروسته د مخلوقاتو دي. د مخلوقات د حاضر د مخلوقاتو چې کوم شی دی په دې باندې الله عالم دی، او د مخلوقاتو نه وروسته چې کوم شیان را روان دي تر اوسه چې موږ ته معلومات نسته په هغه باندې الله څه دی؟ عالم دی. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اوس مثال په توګه تاسو دا ترجمه زده کړله، دا آیات مو زده کړی، نو د دې آیات علم تاسو ته وسو، پوهه تاسو ته راغلل، خو دغه آیات باندې چې ستاسو علم راځي دا بغیر د ارادې او بغیر د مشیت د الله تعالی نشي راتلی. چې کله مشیت د الله تعالی وسي، اراده د الله تعالی وسي، نو بیا به تاسو په دغه آیات باندې علم او پوهه راځي. نو ځکه خداوند متعال فرمایي ولا یحیطون احاطه نه کوي دغه مخلوقات بشیء من علمه، په یو شي د معلوماتو د الله تعالی احاطه نسي کولی چې دلته معلومات وسي دغه مخلوق لره الا بما شاء، مګر که چیرې د الله ورخوښه سي بیا به احاطه کوی سي په یو شي د معلوماتو د الله تعالی باندې. وسع ځایوي کرسیه، کرسي د الله السماوات اسمانونه والارض مځکه. د الله کرسي دومره غټه ده چې د اسمان مځکه ټول پشکې ځایږي. بعضې مفسرین دا لیکي په حدیثو کې هم راځي د کرسي مثال داسې دی لکه دښتې بیابان وارې
او د اسمان او مځکې مثال داسې دی چې یو څاڅکی په دغه دښتو بیابان کې یو څاڅکی د باران وسي نو دا څاڅکی باران څومره کوچنی دی ولې دښتې بیابان لره نو دا کرسي هم الله دومره غټه کړې ده او اسمان او مځکې لره لکه مثال د دښتې دومره غټه ښه غټه دښته وي او یو څاڅکی باران پشکې وسي نو کرسي د الله تعالی ډېره غټه ده اوس خبره په دې کې چې کرسي څنګه شی ده او چیرې ده او څنګه دی دا امام ابو حنیفه صاحب او امام مالک رحمت الله علیه دې کې خبرې کوي چې الاستواء معلوم وکیفیته مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة د دې نه کرسي نه پوښتنه کول او په کرسي باندې څنګه استوا وکړل څنګه کښېنستی دا وایي دا کیفیت یې څنګه دی او دا څنګه دی دا پوښتنې دې نه یو بدعت دی په دین کې نوي کارونه دي دې نه پوښتنه مه کوو بس الله اعلم الله ښه پوهېږي چې الله کرسي څنګه شی ده او الله استوا څنګه کړې په کرسي باندې دا الله ښه پوهېږي په دې باندې وسع زاوي کرسیه کرسي د الله السماوات اسمانونه والارض مځکه ولا یعوده نه ستړی کوي خداوند متعال حفظهما ساتل دغه دواړو الله چې د اسمانو د مځکې ساتل کوي دا الله نه ستړی کوي چې الله یاره ستړی سي اوس ستړی سو لکه انسان چې ستړی کېږي چې ډېر کار وکړي نه دا ته الله ته په کون په یکون سره هر څه کار الله کوي او خدای پاک العلی لوی دی بادشاهي د الله عظیم العلی لوی دی ذات د الله تعالی العظیم او لوی ده بادشاهي د الله تعالی موسی علیه السلام د الله نه پوښتنه وکړه چې تا ته خوب درځي او که نه ته خوب کوې که نه موسی علیه السلام 2 پیالې ورکړل د اوبو یې ډکې کړلې یو په یو لاس ورکړل بل یې په بل لاس ورکړله وایي دا ونیسه دغسې یو څه وخت چې نیولې ول الله حکم وکړي خوب لره چې خوب ورسه موسی علیه السلام ته خوب ورغی چې خوب ورغی نو چې خوب ورسي خو به لاسونه لاندې شوي کېږي لاسونه لاندې شوه سول پیالې لاندې ولیدلې دواړې ماتې سولې نو الله ورته وویل چې تا د خوب درغی د 2 پیالو حفاظت نسې کولی نو زه د ټول د اسمانو د مځکې حفاظت کوم نو څنګه ماته خوب راځي نو الله لره خوب نسته لا اکراه فی الدین لا اکراه زبردستی نسته فی الدین په دین کې